حضرت عمر فرمایل ما سره قوي دلیل شته چې او الله د منصب د پاره ذمہ دارۍ د پاره دو شیونه لازم دي، یو اهلیت، څه شي؟ اهلیت، او دویم دیانت. بس دا ځان سره یاد کړئ. صحیح؟ اهلیت. ستاسو خپل جماعتي الیکشنونو د جمعیت والا روان دي، امیر چې مقرر وي نو به ډلې ملې مه کوئ، تاسو ټول سره ډلې کړي دي، ټوټې یې که نه یې وایي ګروپونه جو مولا چې مولا سره ګروپ شي دی چې یو بل کوم دی عزت جنازه او باسي په خدای کامل دغه چل ورزي دی، خو یو بل بیا په ګنګال هم وي. نو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عمر وی چې کما ابو عبیدہ نامزد کړي وي او الله قیامت کې تپوس کړي و لماذا ابن الخطاب او د خطاب زیا ابو عبیدہ ولې، نو ما ورته چې او الله ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. ابو عبیدہ دا د امت امین دی، دی وزیر خزانه او د حضور زمانہ کې هم، دی وزیر خزانه او د ابوبکر زمانہ کې هم، دی وزیر خزانه او د حضرت عمر زمانہ کې هم. او څومره امین دی ما ته وګورئ. دا مواسطاغون کې دی په هولی لینڈ کې و، د جارډن علاقه ده، دا علاقه دی کې جنگ روانو، حضرت ابو عبیدہ جرنیل و، حضرت ابو عبیدہ الته طاعون راغی، پلیګ چې ورته وایي وبایي مرض دی، د ورځې په زرګونو خلک مړي، د ورځې په موجوده دور کې ورته وایي د کینسر پوړه پنسي، د کینسر پوړه پنسي راوخیږي، خو داسې کینسر نه چې هغه لنګتي پروسس وي، بس فوري طور سړی مړی، الله ټول بچ ساتي. امین وایي. ناظرینو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې د امواس په علاقه کې پلیګ او طاعون راغلی دی. حضرت عمر یو خط لیک او یو ګوړ سوار کرنیل صاحب له ورک چې کرنیل صاحب شپه ورځ نه د خوراک د پاره هم چرته نه کوزیږي، صرف د 2 رکعاته مز د پاره قصر د پاره د کوزیدو اجازه ترته، د دین علاوه کدي وخت واغسته دا به خیانت وي. هغه وی بالکل به داسې نه کوم، وی چې څومره زر کې دی چې د خط ابو عبیده ته ورسي. خط واغست ورځ شپه لګیا دی اصغلی امواس ته ورسېد. حضرت ابو عبیدہ رضی الله تعالی عنہ میدان کې دی، جنگ روان دی. دا کرنیل صاحب خپل اسی وزغلو ابو عبیدہ ځان ورسو، وهذا من امیر المؤمنین، دا خط امیر المؤمنین طرفنا. بس ابو عبیدہ واغست لفافه کې بند جیب کې کېښود او لګیا دی، نن هم لګیا دی، سبا هم لګیا دی، بل ورځ هم لګیا دی. څلورم ورځ باندې چې علاقې فتح کړه او واپس راغی خپل هډ کوارټر ته. صحیح؟ د جرنیل کیمپ وایي ورته، څه ورته؟ د جرنیل صاحب کیمپ. نو چې کیمپ ته راغی نو خط کولاو که، خط کولاو که. نو آرمي والا ته ووی وی دې ځای نه به لږ اوس شاته کېږو. صحیح؟ دې ځای به څه کسان پرېږدو، نور کسان به شاته کېږو. وی جی ولې؟ نو وی د امیر المؤمنین خط راغلی دی، امیر المؤمنین خط راغلی دی، علاقه کې طاعون دی. نو وی هغه سره دا فکر و چې ابو عبیده پکې مړ نشي په دې پلیګ او طاعون کې، دا به د امت لویه خساره. ابو عبیده په دې طاعون کې مړ نشي. نو یې ماته په دې کې لیکلي دي چې د غزا نه ته فوري طور خو چې خط میلاو شي نو فوري طور راوځه. نو ورته یې خط خو څلورمه حصه را وی ما ته پته وه، زما قریحې ما ته وویل چې دا به یې لیکلي دې وجه خو ما کولاوونه، ځکه وی که کولاو کړی مې وی د امیر حکم مې لیدلی چې واپس شه، نو بیا زه 1 منټ هم هلته نه ایسارېدم، ځکه دا خیانت دی. دا څه شی دی؟ دا خیانت. او موږ خو چې خپل امیر بیا پسې واخلو که نه، په ډینګلای ولا پرتګور واچو، امیر صاحب هم دی په ډینګلای ولا پرتګور جوړلی دی. دا زمونږ د دین مین ټوله څه ډرامه خو نه جوړه ده. خدای دې مونږ د ډرامایي دین نه خلاص کړي. الله تعالی د محمد رسول الله حقیقي دین اتباع زمونږ نصیب کړي. ناظرینو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې حضرت عمر فرمایي چې او الله زبتا ته وایم چې ابو عبیدہ د امت امین دی. او دویم وی ولو کان سالم مولا بی حذیفه حیا، وی دا ابو حذیفه یو تکتور غلامو د افریقې او ګنګرالي ویښتې او غټ بدن او چیته پوزې وه، غټې شونډې وې. وی که هغه ژوندی وی نو هغه به مې خلیفه کړی، نامزد کړم چې دا به مسلمانانو خلیفه وي. حضرت ابو حذیفه بیا آزاد کړو. څه کړو؟ آزاد کړو. نامه و سالم.
او که الله تپوس کړي چې وا عمره دا سالم دی ولې خلیفہ کو نه زبورته هم چې ستا پیغمبر سره ناستو سالم تیر شو حضور پاک فرمای رجل يحب الله ويحب الله و دې تور ته وګورئ چې پرنګ تور دی د خدای سره حقيقي مینه ده د خدای دی خوښ دی ورته نو زموږ رټول خدای سره مینه دا وکاو خو د خدای خوښ یو کنه خو بالته پته لګي شو چې څو وخت د فرشتي په ډنډه وته کی یو پته لګي چې خدای مونږ سره سوره مینه وا نو که سالم ژوند دی هذا رجل يحب الله ويحب الله د خدای خوښ دی د خدای دی خوښ دی مرجه ته پوسه کوي چې د صحابه کې نور خلکو څه فرق دی تعالی دا معیار صحابه او معیار حق او معیار فضیلت او فلان نو مونږ کې او پاغی کې دا فرق دی مونږ کې او هغه کې دا فرق دی چې خدای زمونږ نه خوشاله نه دی موږ ته هم خوشاله نه یو خوشاله ته تا باندې چې لږ تکلیف راشي په زور شکایتونه کوي نو خوشاله ته بیا شکایتونه وکړي خبره ځین کړه نو مامون نه خدای خوشاله دی نه ته مونږ خوشاله یو او مې صحابه کمال دا چې قران وایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه چې د خدای نه خوشاله دی خدای دینه خوشاله دی رضی د دین لوی سرټیفیکیټ لوی ډیګری دنیا کې بل کې دی نشي الله چې د پیغمبر صحابه لکه مور کړی دا رضی الله عنهم ورضوا عنه الله وایي دای مانه خوشاله دی او زه دینه خوشاله یم